نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ارشاد فرمایي چې کله هم تاسو د غټ اختر میاشت ووینئ او په تاسو کې څوک د قربانۍ اراده لري نو بیا هغه له پکار دی چې خپل نوکونه او ویښته دا نه واړه کوي. اوس که چېرته زموږ دا کومه میاشت چې روانه ده، نن د جمعرات ورځ ده 28 تاریخ د اسلامي، که دا میاشت د 29 شوه نو بیا پکار ده چې مونږ د هفتې د ورځې نه مخکې خپل نوکونه ویښته واړه کړو او د هفتې د ورځې نه بعد بیا نوکونه او ویښته نه واړه کړو. که چېرته میاشت هغه د 30 شوه نو بیا به د اتوار په ورځ باندې نوې میاشت د اختر شروع کېږي، نو پکار دا ده چې د هغې نه مخکې مونږ نوکونه او ویښته هغه واړه کړو او بیا په دغې 10 ورځو کې د قربانۍ پورې د مونږ نوکونه او ویښته نه واړه کړو. ځکه نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل چې تاسو د قربانۍ پورې نوکونه ویښته مه واړه کوئ. اوس دا مستحب دي. که چېرته یو سړی داسې چې هغه قرباني نشي کولی، په هغه باندې قرباني نشته، خو د دې خلکو سره د مشابهت دپاره هغه هم خپل نوکونه او ویښته په دې 10 ورځو کې واړه نه کړي، نو هغه ته به هم اجر او ثواب میلاویږي چې د هغې ابتدا خو به یا د اسلامي میاشتې یا د هفتې د ورځې نه کېږي او یا به د اتوار د ورځې نه کېږي. نو د هغې نه مخکې مونږ تاسو له خپل نوکونه او ویښته واړه کول پکار دی او بیا نه دي.